نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د حضرت عطا بن ابي رباح رحمه الله فرمایي چې ماته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد رسیدلې دی چې چا سورۃ یاسین د ورځې په شروع کې ولوستو د هغه د ټول ورځې حاجتونه به پوره شي. په حدیثو کې د سورۃ یاسین هم ډیر فضایل راغلي دي. یو روایت کې راغلي دي چې د هر سیز د پاره یو ځړوي د قران شریف زړه سورۃ یاسین دی. څوک چې سورۃ یاسین ولي الله جل شانه هغه ته د لس قرانونو ثواب لیکي. یو روایت کې راغلي دي چې الله جل شانه سورۃ طه او سورۃ یاسین د اسمان او د ځمکې پیدا کولو زر کال وړاندې ولوستو. کله چې فرښتو واوریدلو نو ویل چې خوشحالي ده د هغه امت لپاره پچا چې به د قران نازلېږي، او خوشحالي ده د هغه زلون لپاره څوک چې به اوچتوي یعنی یادوي به، او خوشحالي ده د هغه جبو لپاره څوک چې به د دې تلاوت کوي. یو حدیث کې دی چې څوک سورۃ یاسین خالص ته الله د رضا لپاره ولولي الله تعالی به لومبني ګناهونه ټول معاف کی ورته. پس دا سورۃ یاسین په خپل مړو باندې لولای. یو روایت کې راغلی دی چې د سورۃ یاسین نوم په تورات کې منعمه دی. په خپل لوستونکو د پاره د دنیا او د آخرت په ښېګړو شامل دی، او د دنیا او د آخرت مصیبت لري کوي او آخرت ویره لري کوي. د دې سورۃ نوم رافعه او حافظه هم دی، یعنی د مؤمنانو مرتبه او چتاونکي او د کافرانو درجه ښکته کوونکي دی. یو روایت کې دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زما زړه غواړي چې سورۃ یاسین زما د هر امتی په زړه کې وي. یو روایت کې دی چې چا چې سورۃ یاسین هر شپه ولوستو بیا مړ شو نو شهید مړ شو. یو روایت کې دی چې څوک سورۃ یاسین ولي د هغه بخنه کیږي، او چې څوک یې د لوږې په حالات کې ولولي موړ بشي. اچانه چې لاره ورکه شي وي او ویل ولینو لاره به بیا مومي. چانه چې زناور ورکه وي او ویل ولینو زناور به هم بیا مومي. او چې څوک په داسې حال کې ولولي چې د خوراک د کمیدو ویره وي نو هغه خوراک به یې کافي شي. او چې داسې کس سخی ولولي چې د هغه زنکدن وي نو په هغه به زنکدن آسان شي. او چې داسې ښځه سخی ولولي چې د بچي پیدا کېدو کې ورته تکلیف وي نو د بچی به په اسانۍ سره پیدا شي. مقری رحمه الله فرمایي چې کله د باچا یا د دښمن ویره وي او د هغه د پر سورۃ یاسین ولولي نو د هغه ویره به یې لاړ شي. یو روایت کې راځي چې چا چې سورۃ یاسین او سورۃ صافات د جمعې په ورځ ولوستو بیا یې د الله تعالی نه دعا وکړه نو دعا به یې قبلېږي. د دې هم اکثر حصہ د مظاهر حق نه نقل شوی ده، خو محدثینو د بعضې روایتو په صحت کې خبرې کړې دي. الله رب العزت موږ له او تاسو له د دې